رسیدو سره مې چې وکتلو نو ماشاءالله ډېر زیات معزز او ډېر درانه خلک راغلي چې دې کې موږ کلي ملیان مفتیان او نور ډېر درانه ملګرو شرکت کړی و. دې اجلاس مشر مولوي نقیب الله صاحب او مفتی شاهد رحمان صاحب وو. دې اجلاس مین مقصد دا و چې ختم نبوت جلسې کې ښه انتظامات دپاره مختلف ملګرو ته ذمهوارانې ورکړل شي. ماشاءالله دلته راغلي هر کس ایماني جذبه دومره مضبوطه وه چې مفتی شاهد رحمان صاحب او نورو ملګرو مشورې سره چاته چې کومه ذمه ورکوله نو هغه زړه نه قبلوله. دلته هر کس الله رضا او خپل خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مینې کې راغلی و. هر کس ته هر ذمه اټولو مشورې او اتفاق سره ورکولی شه. دینه بعد ماشاءالله اټولو ملګرو ښه اخلاص سره چنده کړي وه نو هغه یې اټوله راجمع کړه. موږ اټولو ته پکار دی چې خپل جان او مال نه زیاته مینه خپل خوږ نبي سره وکړو او دا د مو ایمان هم دی. ماشاءالله لږ ټیم کې څومره هم ذمهوارانې وې هغه اټولو اتفاق سره اټولو ملګرو ته ملاو شوې. دینه بعد مفتی ندیم صاحب ختم نبوت حوالې سره څه خبرې وکړې. نحمده ونصلي علی رسول الکریم. ختم نبوت اجلاس ته پر دعوتی پیغام د ملګرو ته په دې کلي سطح باندې دا سیم کال د پروګرام کیږي نو دا پروګرام ماشاءالله یو وړه غونې مرحلې نه شروع اوس یو کافي حد ته ورسېدو. مقصد دا ده چې خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عقیدې داسې پہچان وشي لکه مو خوب کې وو که نه که سوچ کې وو په سورې فاتحې شروع شو ولد والین پر یو غلطي ګناه ورکړي قل هو الله احد مدور زندگی المنځه کې ویلی څه ورکې سوچ کې نه غلطیږو څه درنګې دې عقیدې باندې مو دومره مضبوط ولاړو څه دنیا خو یو سب نه بل ته وخوځېږي خو زموږ عقیده متزلزل نشي. دا عقیده به مضبوطیږي په درنګې پروګرامونو سره. دې کې به مو ته دې شعور میلویږي. قاري اکرام الحق صاحب تاسو پیژنئ چې هغه د دې میدان شهسوار ده بهترین خطیب ده د دې موضوع ایکسپرټ ده. خپله باندې هم شرکت وکئ یار دوست ملګري هم ځان سره راولئ چې څوک مو راوستو د هر سړي راوستلو به د پوره پوره ثواب میلویږي. نبی علیه السلام فرمایي چې خپله باندې یو نیک کار شروع کو دته به د نیکۍ ثواب خپله مي څوک ورباندې عمل کوي هغه به هم ورته ثواب میلویږي. بل حدیث کې دي چې خیر طرف ته رهنمایي کوونکی په خپله باندې د خیر کوونکي په شانتې ده. تبلیغ والا ملګرو سره ښه سوچ ته چې بهی زه خپله باندې عمل کې که کمزوری وم که هر څه وم خو زه بل ملګری جوړ شي. همدارنګې مو تاسو په خپله باندې هر څومره فایده وچته پروګرام نه هغه به وي خو څه نور خلک مو ځان پرې راولو سکول کالج یونیورسټي والا ملګري مزدورکاره طبقه کلي وطن کې یو کافي طبقه داسې ده چې هغه بېروزګاره ده هغو ټول مو په دې موقع باندې حاضر کړو. مشران او کشران علما حفاظ د کلي معتبر معززین اردو والا همدارنګې کیل سره منسلک ملګري چې څومره یو تاسو ټولو ته مو دعوت هم ده خپله هم او نور ملګري ځان سره شریک کړئ. الله مو دنیا آخرت ښایسته کړه. الله دې مو ټولو نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي. دینه بعد رغلی اټولو میلمنو دپاره چای او د حلوا ترتیب شوی و. دعا نه بعد اټولو ملګرو د ښایسته حلوا وخوړه او خوندونه مزې ترې واخیستلې. تاسو به هم ورته خولې کې اوبه راغلي وي خو مو وخوړله درنه. ټولو ملګرو نه ګزارش ته لایک شیر کمنټ لازمي وکړئ او د ولاګ لازمي شیر کړئ چې مخ ته لاړ شي او زیات نه زیات ملګري شرکت وکړي.